نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد جنگ د احد تا چروانو یو پختنه کوم جنگ د احد تا چروانو یو پختنه کوم په وینو رنگ رنگ نازنینا خلصینه د چاوا نور بسوایم د حق او حقیقت په باب کې مارو لړم سرا په غار کې شپه د چاوا په سخت ساعت د زنکدن کې چې ودای ویل حال د امت با زما سوي دا جمله د چاوا درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات زما د اسلام او د مسلمانی خبرونو الله رب العزت مو سره زما د کامل ایمان برخه نصیب کا الله سبحانه و تعالی مو سره زما د دنیا او د آخرت د رسوایی او د شرمندګۍ نه په امن او امان کې وساته زما مسلمانانو معزز او سامعین ورونو ما ستاسو د وړاندې د زنانو د اصلاح په نیت باندې یو موضوع شروع کړی و چې په هغه باندې مسلسل بیانات وشو تیر بیان کې مې ستاسو د وړاندې د قرآن او د حدیث پرانا کې د هغه نیکو بیبیانو صفات بیان کړل چې کومو نیکو بیبیانو نه الله پاک هم راضي وي او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تینا راضي وي دین ننی مختصر بیان کی د هغې زنانو په باره کې چې هغوی په کور کې خدمات کوي او د کور خیال ساتي او د خپلو بچو صحیح تربیت کوي په دغې کارونو باندې دې زنانو ته کم اجرونه ملاویږي اوس خو زنانه کور کې خامخا کار کوي ترکاری پخوي روټۍ پخوي د بچو تربیت کوي پرورش کوي خو لیکن پته ورته نشته چې په دې باندې مونږ ته څه ملاویږي نو چې کله پته نه لګېدلې نو بیا دغه کارونه په شوق باندې نه کېږي دا یو بوج ګڼلی کېږي او په دغې کارونو کې چې معمولی عیب او کمې وغیره راشي نو بیا هغه خبرې جنګ جګړو ته وځي نو زنانه هر یو کار چې په کور کې کوي د کور خیال ساتي د کور صفائی کوي خوراک سکاک تیاری په دې ټولو سیزونو باندې دې زنانو ته الله پاک د دنیا او د آخرت اجرونه ورکوي مثلا یو زنانه ده او دا په کور کې ناسته ده او خاوند یې د مزدورۍ نه راله یا دکاندارۍ نه راله یا زمیندارۍ نه راغله یعنی د خپل روزگار نه واپس راله داسې حال کې چې سړی ستومانه دی
خو څنګه چې دا نارینه دا سړی په دې گیټ باندې را دننه شو بیبي ورته ودرېدلو سلام ورته وکړ. اصول خدا دی چې دغه نارینه به سلام واچي نو بیبي ورله جواب ورکي. بهرحال دې د خپل خاون قدر وکړه او دې تینا د کار چې کمی سپلی وي هغې تینا واخیستلی یو طرف ته کېښودې د کور چې کم پیزارو هغې ورله راوړه. څومره آسان کار دی سوچ کوئ. او بیا ورله اوبه وغیره را واخیستلی او د هغې نه بعد په لاس باندې یا په خپو باندې یا په سر باندې ورله زور وکړه چې دمه شي. نو شریعت مطهره د دې زنانه باره کې دا حکم لګی چې دغه زنانه ته به الله پاک سبحانه و تعالی په دغه لږ خدمت باندې چې دا خدمت په اخلاص سره وکړه الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې د دې زنانه په عملنامه کې د 7.5 تولو یعنی 19 تولې سونا چې څوک خرج کوي د الله په لار کې دومره ثواب د دې زنانه د پاره په دې په عملنامه کې ولیکي. نو دغه لږ خدمت باندې دې زنانه ته 19 تولې سونا خرج کولو اجر او ثواب ملاویږي. نو چې کله یو بیبي ته یو زنانه ته یو مور او خور ته دا پته ولګي نو هغه به هیڅ کلم بیا د خپل خاوند نه قدرې نه کوي. ګوره او که دا علم ورته نی د دې نه خبر نه وي نو بیا کوتاهي کېږي. بیا ورته وي ته ټوله ورځ بهر وتې ګرځې را ګرځې ټوله ورځ د دوکان کې تېره که او ستا بچي چې دی د پلاني ګاونډي د بچو سره جګړه کړې ده او تیاړو تپوس نه کې او قسمه قسم خبرې بیا راځي. نو هغې نه بیا ډېر فسادات جوړیږي. نو هر زنانه ته پکار دي چې هغه د خپل خاوند پوره خیال وساتي او دغه ترتیب سره نو هیڅ کله بیا په کور کې جنگ جګړې ناراضي او زنانه باندې چې هر څومره تکلیف وي خو لیکن چې خاوند ستړی راله نو دا به فریاد وغیره نه کوي. لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه دا واقعه مختصر و مدلته کې د دې بیان سره تعلق دی ان شاء الله تفصیلی بیا وروسته وایو. یو صحابي په سفر باندې تل زوی بیمارو سفر تلاړو خو لیکن بیا را واپس شو چې کله کور تراله نو ماشوم خو بیمار پر خو دیو. نو بیبي سوکرل چې د خپل بچي دا وفات شوی او دا یو طرف ته کټ کې واچو صادر په خور کا. دغه صحابي چې کله تاسو کو نو بیبي ورته وی چې هغه ته آرام ملو شوی دی. نو صحابي ارزو کشیرا کې دې شي خیال داو ک چې هغه به اودوي خو لیکن هغه ماشوم وفات شوی وو او دی بیبي خپل خاوند ته حل اونوي د خپل خاوند خدمت وکړه او په یو دسترخوان باندې خوراک سکاک دا غینه بعد بیا مستقل ټول شپم تیر شو. سحر چې کله دا صحابي مسجد نبوي ته منزلت لا نو دی بیبي ورته وي چې ته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدرسې طالب العلم یې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شاګرد دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرید یو مسئله تپوس در نکوما ویسه تپوس دی وی تپوس زاده چې یو کس چاله امانت ورکی نو دغه امانت چې تنه مطالبه کی نو دا په خوشاله واپس کول پکاري که په خفغان باندې یا دا امانت چې کس تورسی په دې خوشاله دل پکاري که خفه کېدل پکاري. نو ول جواب ورکړي چې نه په دې باندې خوشاله دل پکار دي. نو یې خبر اور الله پاک چې مونږ لکم امانت را کړو اکم ماشوم را کړو هغه پرون الله پاک اخیسته دي او پاغي باندې خفه کېګما
تا تما نو ویلی تستړی راغلی وې ما ستا خیال وساته. اوس دې دور کې که مونږ او تاسو ګورو کمې زنانه چې د دین نه خبر نه وي که نه کور کې یو چرګوړی مړ شوی نو په هغې باندې بیا سم قیامت راخیستی. ته اوس رالې د انګریزي چرګ مړ شوی دی، کولنګي چرګ مړ شوی دی، چیلی د خدای د چا نه مړه کوي یا ګډه، هغه بیا سم قیامتي. نو دا ولې؟ ځکه زنانه د دین نه خبر نه ده. نو دغه بیبي ورته وی بیا دغه صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا ټول واقعا بیان کا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دواړو د پاره د الله په دربار کې دعاګانې غوښتلې. نو چې کله زنانه دیندار وي په هغې باندې هر څومره تکلیف وي نو په دغه تکلیف باندې دا خاوند ته ضرر نه رسوي. بل کومه زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا واده شي او د خپل خاوند نه حامل شي، یعنی امیدوار شي، او دغه خاوند د دې نه راضي وي، نو دې زنانه ته په دغه تکلیف باندې د هغه کس چې د الله په لار کې دی او روژه نیسي او هغه کس چې د شپې ټوله شپه ولاړې عبادت کوي، د دې دواړو کسانو د عبادات یعنی د روژې او د منځونو چې څومره اجر او ثواب دی نو دا دغه زنانه ته الله پاک په مفته کې ورکوي. او دغه ماشوم چې کله پیدا کیږي او کم تکلیف وي نو دغه تکلیف په بنیاد باندې د ځمکې او د اسمان چې څومره مخلوقات دي، دغه نورانی مخلوق فرشته او پزمکه چې کم مخلوقات دي د دقه زنانه د پارا د الله په در کې د مغفرت دعاګانې غواړي چې یا الله دې ته مغفرت نصیب کا. د کرنګ د خپل بچی له چې کله پي ور کوي او هغه یو ګوټ په اوس کله نو په هر یو ګوټ باندې دې زنانه ته په عمل نامه کې یو نکلی کلی کیږي. او کله چې دا ماشومی بیمار وي او دا زنانه ورسره د شپې ویښه پاتې شوه او خوب یې اونکه نو دغه زنانه ته څومره اجر ملاویږي. خوږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه زنانه ته د اویو غلامانو د آزادولو اجر او ثواب الله پاک په عمل نامه کې لیکي د فرشتو په ذریعہ باندې. نو دا ډیر عظیم اجرونه دي. ګورا دغه اجرونه چې کم دی دا بیا نارینو ته خو نه ملاویږي، دا اجرونه چې کم دی دا زنانو ته الله پاک ورکي. او دا قرنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله یو زنانا د خاون په کور کې وي او دا د الله په لار کې صدقه کوي، خرچ کوي، خدا سے نه چې کور برباد کی ګورا بلکې مناسب مقدار سره او د خاون په اجازت باندې د خاون د مال نه خرچ کوي. اگر چې د دې مال نه دی د خاون مال دی او د خرچ کوي او خاون ورله اجازت ورکړي دی په دې باندې الله پاک دغه زنانه ته اجر ورکوي. دې ته د خرچ کولو پورا اجر ملاويږي او خاون تم اجر ملاویږي ځکه چې دا مال هغه ګټلې دی. نو دواړه په اجر کې برابر دي او د یو په اجر کې کمی ناراضي. نو دیو جن زنانه دي دا نه غني چې یاره دا زما د خاون ګټه چې کم ده نو بس دا پردی د ما د پاره نه، د خاون ګټه چې کم ده دا زنانه به د هغې حفاظت کوي او خاون چې ورته اجازت ورکړي نو د هغې نه دا صدقم کولی شي. مال د خاوند خو لیکن اجر په زنانه ته ملاویږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اے زنانو ستاسو جهاد چې کم دی نو هغه حج دی، یعنی یو زنانه باندې حج فرض دی او دی حج وکړه او په صحیح طریقه باندې ادا ک نو په دغه حج باندې زنانه ته د جهاد اجر او ثواب ملاویږي اگر چې دا زنانه جهاد لنه تللی. او دا قرنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زنانو باندې جهاد نشتا چې ترسو پورې دا فرض کفایي وي. دا قرنګ نه په د جمع مونږ شتا چې جمع ته حاضرو کی، نه په جنازه شتا، خو لیکن ګوره دغه زنانه په کور کې ناسته ده، کور کې خدمت کوي، د خپل بچو پرورش کوي، د خاون خیال ساتي. دغه زنانه ته په دې ټولو اعمالو باندې د جهاد ثواب ملاويږي.
د جمع د مون ثواب په ملاویږي او د جنازې د مون ثواب هم ورته ملاویږي. اگر چې دا تل نه ده، نه د جمع منزله تل ده، نه جهاد ته تل ده، نه جنازې ته اجر کړي د پکور کې ناس سره، خو لیکن دیتا اجر او ثواب ملاویږي او د دې په عمل نامه کې لیکل کیږي. بل یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج ادا ک نو خپل بیبیانو ته ارشاد فرمایل چې بس دا حج مو وک او د دین پس بعد کورنا نه اوځي. سمانا مطلب دا دی چې بغیر د سخت ضرورت نه با سفر نه کوي. تاسو د حج او الله پاک په دې حج باندې تاسو ته د جهاد اجر او ثواب درکړي. نو خبردار چې زنانو د پاره پکار دي چاغي په حیا او په عزت باندې په خپل کورونو کې ناسي. ځکه الله حکم کړی دی وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى. الله فرمایي چې تاسو کورونو کې کینې کورونو کې قرارې اونې سي، یعنی بغیر د ضرورت د خپل کورونو نه موزي. خپل زینت زیب او زینت مخ کار کوي لکه د جاهلیت په زمانه کې بچ زنانو زیب او زینت. ګور دل تړوم به حکم د پردې رااله او بیا رسول الله فرمای واقمنا الصلاه واتینا الزکات واطعنا الله ورسوله. الله فرمای چې تاسو منځونه قائم کړئ، زکات ورکړئ او د الله او د الله د رسول تابعداري کړئ. نو لومبه حکم د پردې راغله دي. نو دغه پرده چې کوم د مانزه د پارم شرط دی. نو زنانه بهترین او شریعت مطهره کې چې ورته نیکی بی بیان ویل کېږي اق بی بیان دي چې هغه په خپل کورونو کې قرار اونیسي او بغیر د سخت ضرورت نه چې کم دی هغه بهر د کور نه نوزي، بلکې د کور خیال ساتي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دا بل حدیث دی چې یو زنانه د مثلا اغه سوکړل تکلیف ورته ورسېده د سپ ذریعہ باندې یعنی خاوند دویم واده وک. نو زنانه د پاره بن چې کوم دې برداشت کول دا لک سخت وي، خو لیکن دې اسم اونوي او د حق کې بن سره چې خاوند کومه دویمه بیبي کړي دا د هغه سره اوسنی سلوک کوي او د هغه سره خو وخت لري او خپل خاوند ته ضرر نه رسي. نو دغه زنانتا چې دې په دغه باندې صبر وکړه الله سبحانه و تعالی دې زنانتا د شهید عمر اجر او ثواب ورکړي. یو کس په میدان کارزار کې د جهاد په میدان کې شهید شو اغا او اک زنانا چې په دې بن باندې صبر کړي او خسته بهترین اخلاق استعمالي او کور کې خ زندگی تیرې نو دغه شهید او دا زنانه دواړه په ثواب کې برابر دي، یعنی د دواړو اجر او ثواب یو دي. یو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې یو سړی د خپل بیبي د پاره کاروبار کوي، داغه د پاره ګټه وټه کوي او داغه د پاره نان نفقه برابرۍ، نو دک کسا د خیرات کولو یعنی د صدقات کولو برابر اجر او ثواب ملاویږي. نو الله پاک او د کرنګي شریعت مطهره او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانو ته ګور ډیر آسان کړی دا. اوس نارینه لدا ترغیب او نارینه ته دا پته ولګی دا چې زه د خپل بیبي د پاره په حلاله طریقه باندې نان نفقه د کور خرچه را پیدا کوم په دې باندې ماته اجر او ثواب ملاویږي. نو دا نارینه چې کوم دې بهترین طریقې سره بیا لګیاوي. او ګور زنانو ته څومره آسان شو، زنانو ته دومره آسان چې بس تاسو کور کې ناستو سي په حیا او په عزت سره باقی ګټه وټه کور ته پیسې روړل سودا او سامان روړل دا د چا کار دی؟ دا د نارینو کار دی. دا په د خپل بیبي حق دی او په د باندې دا واجب دی چې خپل بیبي د پاره بنان نفقه پیدا کړي. دا قرنګ بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي
چې د یوې زنانه په خپل کور کې د کور کار کول د جهاد مرتبه ته رسی ان شاء الله تعالی. ګوره یو زنانه په خپل کور کې په اخلاص سره په محبت سره لګیا ده، د کور کار کوي، د کور ډیسپلن برابرۍ او کور کې صفائی کوي، د قرنګي خوراک سکاک تیاری، خاوند د پاره کپڑے وینځي. اوس خاوند د پاره کپڑے وینځلو، دا خاوند په دې کپړو دای اچولې د څومره عبادت کوي، د دغه ټولو عبادت او اجر او ثواب چې کم دی هغه زنانه ته ملاويږي مفت کې. ولې دا کپڑے زنانه وینځلې دي؟ د قرنګي دا کور کې کم خوراک سکاک تیاری، جارو وهي صفائی کوي، ډیسپلن برابرۍ او کور چې کم دی بهترین داسې جوړی چې یاره خلق دا خاوند راشي د کور ته وګوري نو زړه خوشاله شي. نو کومه زنانه چې په کور کې مهنت کوي او د قرنګي د کور خیال ساتي، په دې یو کار باندې د دې په عملنامه کې 74000 نیکي لیکل کېږي، 6,000 نیکي لیکل کېږي. یو بل حدیث کې راځي، یو کس رالو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړه، اے دا الله محبوبا زما بیبی دا چې زکله کور ته ورشم نو هغه ما ته مرحبا وایي، سراته وي په خیر علی راته وي او لاس پنا مراته ودرېږي، بیا راته وي زما سردارا راغلی او ته خو زما د کور سرداري، تا ته ز خپل سردار وېما، تا ته ز خپل سید وېما. نو ما ته بیبي دغه شان خوږی خبرې کوي او کله چې هغه ما خفه وویني نو راته وایي چې د دنیا څه غم کې ستا خو د آخرت کار چې کم دی هغه برابر شوی دی، د دنیا غم مه کوه، هېڅ خفګان مه کوه او زه به ستا ملګرتیا کوم، ستا خدمت به کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دا واورېدل نو وی فرمایل چې دغه زنانه دا ستا بیبي چې کم ده دې طریقې سره ستا خیال ساتي، دې زنانه ته بعد جهاد کوونکو چې کم خلق جهاد کوي د الله په لاره کې جنگيږي او د دشمن ګولۍ ریساري، د توري گزار ریساري، هغه ته چې څومره اجر ثواب ملاويږي د هغه نیم ثواب بستا بیبي ته ملاويږي په دې عمل باندې. نو څومره آسان کارونه دي ګوره، خو لیکن مونږ او تاسو د دې نه ځان خبر نه کړه. یوا صحابیه ده حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی الله تعالی عنها د دین روایت ده چې د عرض کو د الله محبوبا زد خزو استاذ تا تراغلم، یعنی زد خزو د طرف نه یو مشر راغلم چې هغه ز ټاکلې موزه استاذ مقرر کړي ما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو تپوس وکړو، موږ له هغه مسلې جواب وروړه. نو دا حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی الله تعالی عنها د پردې نشاته ولاړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې دا خزو ماته وې چې سړی د جمعې مانځلم زی جملم زی امامتی د مریض تپوس جنازې ته حاضرې د حج عمره د اسلامی سرحدونو حفاظت کوي، نو په دې وجہ په مونږه غورواله لري او دغه ثوابونه مونږ ته نه ملاويږي. اګه ټیم کې زنانم په ثوابونو باندې دومره حریص وي چې ساندازې نه و، کوشش به دا کو چې هغه داسې کارو کو چې مونږ ته په اجر او ثواب ملو شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې لاړ شه او خزه خبر کا چې تاسو خپل خاون ته ډولو سینگار کول یا د خاون حق ادا کول او د خاون رضامندی لټول او د خاون د رضا مطابق کی تابعداری کول، دا دغه ټول عملونو برابر دي. سلور خبر رااله، یو چې کله زنانا خپل خاون ته ډولو سینگار کوي، د قرنګي د خاون حق ادا کوي، د خاون رضامندی لټي
او د خاوند رضا مطابق تابعداري کوي دغه زنانه ته د دغه وړاندې ټولو عملونو چې هغه د جمع منځ دی، امامتی دا، د مریض تپوس دی، د جنازې منځ دی، حج عمره، د اسلامی سرحدونو حفاظت، د دې ټولو اجر او ثواب او د دغه زنانه اجر او ثواب دا ټول یو برابر دي. هکذا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا کرنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. بل یو روایت کې راځي چې زنانه د حمل په وخت کې، یعنی دغه وخت نواله چې کله زنانه امیدوار شي د خپل بچی د پيو تر وخت پورې چې کله د پيو وخت ختم شي، یعنی تر هغه ټیمه پورې دا ټول وخت دا سیده لکه چې دغه زنانه د اسلام په لار کې د اسلامی سرحد حفاظت کوونکی زنانه ده. یعنی څومره اجر ملاوي، دومره اجر ملاويږي چې لکه دغه زنانه چې دومره تکلیف تیری په دې باندې څومره اجر، په دې باندې دومره اجر ملاويږي لکه دومره موده چې کم دی د اسلامی سرحداتو حفاظت وکړه. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله که په دې درمیان کې دې زنانه ته مرګ راشي نو دا زنانه ته بعد شهید برابر اجر او ثواب الله پاک ورکړي. ایو بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اے بی بیانو یاد ساتي چې پتا سو کې کومه نیک ادا هغه به د نیکو خلقونه اول جنت تزي. نبی رسول الله والسلام زنانو ته د امت بی بیانو ته خطاب کوي چې پتا سو کې کومه نیک ادا هغه به د نیکو خلقونه اول جنت تزي. بیا چې خاوندان جنت تراشي نو دې زنانو تبا غسل ورکړي شي هغه جنتی وبو باندې او د کرنګي خوشبو به ور باندې اولګولې شي او بیا به دغه زنانه د خپل خاوندانو سره پسرو او زیړو سورلو باندې د خپل خاوندانو سره د جنت په محلاتو کې ګرځي. خدا خوشخبری هغه زنانو ته چې هغه نیکی زنانه وي او ما درته د نیکو زنانو صفات تیر بیان کی هغه مې ته بیان کړی وو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای هغه روایت ده چې د کومې زنانه خاون بهر وي او دا خپل ځان کې د هغه په دې حالت کې ساتنه کوي او دا ډولو سنگار نه کوي او خپل خپې کېد کړی وي، یعنی د کور نه نوزي او د خایس سامان وغیرہ چې کوم وی هغه غورځولې وي، د مانځه پابندي کوي، وې دا به د قیامت په ورځ پیغله راپورته کړي شي، پیغله جنۍ به راپورته کړي شي. او پس که د دې خاون مؤمن وي نو په جنت کې بعد هغه بیبي وي، او که خاون یې مؤمن نه وي یعنی خدای دې نکړي چې دا خاون د دنیا نه بې ایمانه تللی وي او کافر مړ شوی نو بیا نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې الله تعالی با د دې نکاح د یو شهید سره وکي د قیامت پورس په جنت کې. نو دا قاد زنانو د کار روزگار او کور کې چې کوم خدمت کوي د هغه اجرونو او ثوابونو ټولې مند خويندې دي په دې باندې سوچو کې غور دیو کې او فکر دیو کې دغه اجرونه او دا ثوابونه د خپل لاس نه غورځي بلکې سوچ دیو کې په دې باندې عمل وکي او دغه طریقې سره د ژوندۍ تیر کی څنګه چې د روایتونو معلومه شو کلم چې یو زنانه په دې طریقه باندې کور کې ژوندۍ تیري هغه کور مثال چې کم دی هغه د جنت دی. بیا او کوم زنانه چې په کور کې د خاون خیال ساتي د خپل بچو خیال ساتي دغه ټول ټیم د دې په عبادت کې لیکل کېږي او په هر یو کار باندې او په هر یو خدمت باندې د دې په عمل نامه کې 74000 نیکي لیکل کېږي. الله سبحانه و تعالی دې مونږ او تاسو ټول ته دا عمل کولو توفیق را نصیب کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود شریف اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه
اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات